مړی ته غسل ورکولو په وخت باندې اسراف نه ځان بچ کوئ. دومره اوبه استعمالوئ چې تسلیس سنت ادا شي، یعنی 3 ځله کوم سنت ته هغه چې ادا شي. مړی ته غسل په وخت باندې مړی ته به لاس نه ور وینځئ، نه به د خولې ته اوبه اچوي او نه به د پوزې ته اوبه اچوي، بلکې ښه خبر دا دی، ښه طریقه دا دی چې کپړه به ورته لمده کې او هغه به د دې مړي په شونډو باندې په غافونو باندې راکاږي او بیا به د پوزې په سروو کې هم راکاږي او هغې نه بعد به بیا وچه داګه پکې یعنی وچه کپړه راکاږي. او مناسب اوبه به علی استنجا کولو په وخت کا ناپاکی نوی نو لږ اوبه هم کفایت کوي. امیر اهل سنت فرمایي داسې صورت اختیاروي چې اوبه هم کم استعمال شي او دس او غسل هم سنت مطابق ادا شي. ولې فرمایي په ورځ د قیامت په ایوې قطرې او د ایوې ذرې حساب کیږي. اوبو مزید تفصیل د پاره وګورئ د امیر اهل سنت رساله د اوداسه طریقہ او د سره مزید تفصیل د پاره وګورئ کتاب تجهیز و تکفین صفحه نمبر 309 تر 311 پورې. 3 ځله به مخ ور وینځئ او 3 ځله به دواړه لاسونه تر څنګلو پورې ور وینځئ او بیا به د سر مسه ور وکړئ او بیا به 3 ځله د خپو اډوکو پورې دواړه خپې ور ووینځئ او داس نه وروستو سر او ګیره به ور وینځئ. بیا به مړی په ګس طرف باندې سملوي او اوبه به پې ورتوی کې دا حسابه خي طرف والا حسابه ور صفا کې. بیا به دا مړی په خي طرف باندې سملوي او ګس طرف والا حسابه ور صفا کې او دینه بعد به مړی معمولی شانت اوچت کې او په خېټه باندې به زور وکې چې سوي چې هغه ښکته لاړ شي. خو یاد وساتئ زما خوږو اسلامي وروڼو په دې وخت کې بې ستري خلکو نه زیاته کېږي، نو بې ستري سره به خیال کوئ داسې نه چې زمونږ مسلمان رور فرض مونږ نه ښکاره نشي. دې سره به ډېر خیال ساتئ. او بیا به سر نه تر خپو پورې کافور اوبه پې راتوی کړئ. د کافور اوبه یو مګ هم کافي دي.